ژوند د قرآن سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند. حدید ترتیب عثمانی و 50 نمبر صورت ته او ترتیب نزولی چې د 90 نمبر صورت ته نازل دی رست د صورت زلزالنا. کلمات په دې صورت کې 50,440 دي، حروف په دې صورت کې 2,490 دي. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح تسبیح وی لله خاص الله لرا، یعنی نسبت د پاکي کوي لله خاص الله لرا ما هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، من الملائکه ملائک شو، والارض هغه مخلوق چې په ځمکه کې دي هغه هم تسبیحات وایي، انسانات هم تسبیح وایا. وهو دا الله تبارک وتعالى العزیز زورور ذات دی، الحکیم و خاوند حکمت دی. له دی الله تبارک وتعالى لرا ملک السماوات بادشاهی د اسمانونو ده، والارض د ځمکې بادشاهی ده. دا داسې ذات دی یحیی چې ژوندي کول کوي، ویمیت او مړ کول کوي. وهو دا الله تبارک وتعالى على كل شيء په هر شي باندې قدیر قادر ذات دی. دا داسې ذات دی هو الاول چې دی اول دی، قبل كل شيء مخکې د هر شي نه، ليس قبله شيء نشته دی مخکې د الله تبارک وتعالى نه هیڅ شی، یعنی نه عرش و نه فرش و نه اسمان و نه مخلوق، الله تبارک وتعالى هو. والآخر آخر ده، یعنی بعد فناء كل شيء رست د فنا د هر شي نه، لکه الله تبارک وتعالى په سورة الرحمن کې وایي كل من عليها فان، هر هغه څه چې په ځمکه کې دي دا ټول به فانی شي. ويبقى وجه ربک، ذات ربک باقی به پاتې شي ذات در ربستا. نو والآخر آخر ده، هر شی به فنا شي او الله به باقی وي. والظاهر اخکار ده، ظاهر ده غالب على كل شيء ده. ابن عباس وي غالب ده په هر شي باندې، د پاسه بل ذات غالب نشتا. والباطن پټ دی د دلایل د سترګونه، یعنی دنیا کې څوک نه ویني، لکه بل ځای کې الله وایي لا تدرک الابصار، نشي لاندې کولی دی الله تبارک وتعالی لره نظرونه. نو والباطن پټ دی د دلایل د سترګونه، دنیا کې څوک هم نه ویني. یا ابن عباس وایي والباطن یا العالم بكل شيء، عالم دی په هر شي باندې، هغه پټ رازونو باندې هم الله تبارک وتعالى علم لري. وهو دا الله تبارک وتعالى بكل شيء پر شي باندې علیم پوهه دی. هو الذي دا الله تبارک وتعالى غزات خلق السماوات چې د پیدا کړی اسمانونو لرا، والارض ازمکو لرا، فی 6 ایام پشپږو ورځو کې، ثم استوى بیا استوا وکړه علی العرش په عرش باندې، کما یلیق بشانه څنګه چې لایق دی د شان د الله تبارک وتعالى سره. الله داسې ذات عالم او چې علم لري ما پغه سبانه یری جمانه يدخلوا چې داخليږي فی الارض پزمکه کې، خزانی شو منی شو وغیرہ تخمه په دې باندې الله علم لري. وما پغه سبانه یخرج چې وځي منها د ازمکینا منی شو وغیرہ فصل. وما پغه سبانه ينزل چې نازلېږي من السماء د اسمان نه باران شو فرشتي شو وغیرہ. وما پغه سبانه علم لري یعرجو چې خیجی فیها په اسمان کې نیک اعمال دي که بد اعمال دي، فرشتي دي چې اسمان ته خیجی، الله تبارک وتعالى په غیبان علم لري. وهو دا الله تبارک وتعالى معکم تاسو سره دی، اينما کنتم چرته چې تاسو، من حيث العلم والقدرت د وجد علم او د قدرتنا تاسو سره دی، اينما کنتم چرته چې تاسو. والله والله تبارک وتعالى بما پغس تعملون چې کوي تاسو بصیر بنا د لیدون کې. له دی الله تبارک وتعالى لرا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو ده، والارض د ځمکې بادشاہی ده. والى الله دی الله تبارک وتعالى لرا ترجع الامور واپس کولای شي ټول کارونه. یولج الليل دا الله داسې ذات دی چې دنه کې شپې لره فی النهار په ورځ کې، ویولج النهار او داخلي دی ورځې لره فی اللیل پشپه کې، کله شپه غټه کې کله ورځه. بل ذات داسې نشي کولی، دا یو ذات دی. وهو دا الله تبارک وتعالى علیم پوه دی بذات الصدور بما فی القلوب، هغه چې ستاسو په زړونو کې څه دي د زړه راز نه، ستاسو د زړه راز نه الله تبارک وتعالى خبر دی. ګوره انسانا
آمینو ایمان راوړی یا دا خطاب کافرانو ته دی اے کافرانو ایمان راوړی بالله په الله باندې او رسوله او پر رسول د الله باندې یا مؤمنانو ته آمینو ایمان راوړی بالله په الله باندې مطلب دا نه همیشه په ایمان قائم او دائم اوسېږئ مضبوط اوسېږئ لکه بل ذکر الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممرئ تاسو مگر په حال د اسلام کې مړ شئ یو ټیم هم د اسلام نه بهر کېږئ د ایمان بالله او د رسول نه بعد اوس دویم حکم چې د جهاد حکم دی نو الله وانفقوا لګوي مما دا مال جعلکم چې ګرځولي تاسو لپاره الله تبارک وتعالى مستخلفین خلیفګان یعنی مالکان ګرځولې فيه په مال کې خلیفګان ولې ورته ویل زکه چې دا تاسو ته کوم د ازمکه پاتې شوی کورونه مال وغیرہ دا د پخوانو نه پاتې شوی تاسو خلیفګان ګرځولې نو الله وې انسان هغه مړ شو تم مړ کېږي او رضا نو دا مال ولګوا جهاد فی سبیل الله کې ولګوا غریبانو باندې ولګوا فالذین پسا کسانا منو چې ایمان راوړل منکم استاسنا وانفقوا مال لګول دې په جهاد کې یا عام صدقات کړي لهم دې سخیانو د پر الله وي اجر دې کبیر لوی اجر دې الله وي اول دعوت د ایمان ورکه اوس بیا د انفاق فی سبیل الله امر کوي الله وما لكم سچل دې تاسو لرم وما لكم سچل دې تاسو لرم سوزر دے لا تؤمنون چی ایمان نہ روڑے ولی بن روڑے یعنی بلکہ روڑے بالله په الله باندې والرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم يدعوكم دعوت در کی تاسو ته تؤمنون دې پر چی ایمان روڑے تاسو بربکم پر تاسو باندې وقد او پتحقیق سره اخذ اغست والله تبارک وتعالى میثاقکم وعده محکم استاسنا اغد ازل وعده ورته یادیه چې الروحونو ته الله تبارک وتعالى ویل چې الست بربکم ایا نه يم رب تاسو نو ټول ورته لا بلا یت زمون رب روحونو زمون دا جواب ورکړي هغه وعده ورته یادیه ولی اول خو مو ویل چې او بلا ته زمون رب اوس ولی ایمان نه راوړی تاسو ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان هو الذي دا الله تبارك وتعالى غزات ينزل چې د نازل علی عبده په بند خپل باندې آیاتنا نازل بینات واضحه ان قران کریم صد پارا نازل د قران کریم ليخرجكم دل پارا چې وباسي تاسو لرا الله تبارك وتعالى د قران په ذریعہ باندې من الظلمات د تیارو د شرک نه د تیارو د بدعات نه د تیارو د کفر نه الى النور رڼا د ایمان ته وان الله یقینا د الله تبارك وتعالى چې بكم پتا سبحانه لرؤوف خامخ مهربان شفقت کون کړي رحیم رحم کون کړي وما لكم سچل د تاسو لره د مستوت وما لكم سچل د تاسو لره لا تنفقوا چن لګوي تاسو انفاق نه کوي فی سبیل الله په لار د الله کې یعنی دا مال نه لګوي ولی نه لګوي بلکې و لګوي زکه وجه دادا ولله خاص الله لره میراث السماوات میراث د اسمانونو دی ولرد د زمکه میراث خاص الله لره دی ګوره دا تاسو نه پاتې کیږي خرچو کوي پدې کې رب کریم فرمای لا یستوی ندی سره برابر منکم استاسنا من هغسوک انفقا چې مالی لګولې من قبل الفتح وړاندې د فتح مکینا وقاتل او جنگی دلی دی په ملګرتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دشمن سره مقابله کړی دي اولایک دغه کسان چا چې د فتح مکې نه مال مخکې مال لګول دی او جهادونه کړی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه کسان اعظم لوی دي درجه د جهت د مرتبینا من الذين دغه کسانونه انفقوا چاغي مالونه لګولې دي من بعد رست د فتح مکینا وقاتلوا جنگونه کړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې دشمن مقابله کې جنگونه کړي دي نو دا کسان چې د فتح مکینا مخکې جهادونه کړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې مال لګول دي الله دې بهتر دي په درجو کې لکه صدیق صاحب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تصدیق یو کو اوله
لوی تاجر ټول مال یې ولګولو دغه شان نور صحابه کرام. اوس الله تبارک وتعالی وایي وکلا هر یو د دینا چا مخکې ایمان راوړی دی او انفاق یې کړی دی او جهادونه یې کړي دي او که چا وروسته ایمان نه وړی دی جهادونه یې کړي دي او مال یې لګولی دی. وکلا هر یو د دینا وعد الله وعده کړي الله تبارک وتعالی الحسنى د نیکۍ یعنې د جنت. والله الله تبارک وتعالی بما په څه تعملون چې کوئ تاسو خبیر خبردار ذات دی. من ذا الذي سوق دی هغه ذات یقرض الله چې قرض ورکړي الله تبارک وتعالی لره یعنې یقرض عباد الله قرض ورکړي د الله بندګانو لره قرضا حسنا قرض حسنه نیک قرض حسنه ورکول یعنې د صدق نه ورکړي د زړه نه قرض حسنه ورکړي چې وروسته ورکړي ازې نه وي تکلیف نه وي. یا قرض حسنه څه ته ویل کېږي چې صدقه وکړي په جهاد فی سبیل الله کې مال ولګوي دې ته هم یا عام بندګانو ته قرض حسنه ورکړي حلال مال وي ګورې ښه چاته چې ورکړي وروسته ورپسې ازې نه وي بیا الله تبارک وتعالی فیضاعفه پس زیاتی هو دې قرض تا لره له دې دپاره دی قرض لري زیاتیا ثواب هم زیاتیا نو په مال کې هم زیاتوالی راولي الله تبارک وتعالی. الله وی وله دغه انسان لپاره چې څوک قرض حسنه ورکړي اجر دی کریم عزت مند. کله ورته اجر کریم کله ورته د یوم په هغه ورځ باندې تر المؤمنین چې تاسو ګورئ دې مؤمنانو لره مؤمنان سړو لره والمؤمنات مؤمنانو ښځو لره به ګورئ یسعا چې منډې به وهي نورهم نور د دې یعنې پړقېږي به نور د دې بین ایدیهم په مخه د دې کې و بایمانهم او په ښي اړخونو د دې کې په ښي اړخ باندې به رڼا روان وي او مخې طرف ته به رڼا روان وي. لکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې په دنیا کې په تیارو کې جوماتونو ته ځي جومات ته ځي دې دپاره زیری د نور دی د لوی نور زیری دی. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې صدقه ورکوي په دنیا کې دې دپاره نور به وي په ورځ د قیامت. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې مونځ کوي په دنیا کې په ورځ د قیامت به د ده دپاره دا نور وي دا مونځ برهان به وي. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا ویښتان چې په اسلام کې سپین شو دغه ویښتان به دله په ورځ د قیامت کې نور به وي. داسې ډېر اعمال دي. نو رب کریم فرمایي یوم په هغه ورځ باندې تر المؤمنین چې ته به ګورې مؤمنانو لره مؤمنان سړو لره والمؤمنات مؤمنانو ښځو لره یسعا چې منډې به وهي نورهم نور د دې یعنې پړقېږي به بین ایدیهم په مخه د دې کې و بایمانهم او په ښي اړخونو د دې کې ملائک به ورته وي بشراکم زیری دی وي تاسو لره الیوم نن ورځ جنات جنتونه دي تاسو لره داسې جنتونه تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولې خالدین دي به همیشه وي فیها په دې جنت کې ذلک دا جنت ته داخلېدل هو دا الفوز کامیابي ده العظیم لویه. یوم په ورځ باندې یقول المنافقون چې به وي منافقان سړي والمنافقات او منافقانې ښځې چاته به وي للذین دپاره دغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی څه به ورته وي انظرونا ورته به وي چې انتظار وکړئ مونږ ته نقتبس چې اقتباس وکړو یعنې رڼا واخلو مونږ من نورکم د رڼا ستاسو نه یعنې لږ ودرېږئ چې ستاسو په رڼا باندې مونږ هم په پل د صراط باندې تیر شو. منافقان به ورته وایي قیل او به ویلی شي مؤمنان به ورته یا ملائک یا الله تبارک وتعالی ارجعوا واپس شئ تاسو وراکم وروسته د شاګانو ستاسو من حيث جئتم کوم ځینه چې راغلي تاسو فالتمسوا فاطلبوا پس طلب کوئ هلته تاسو نورا نور لره هلته نور طلب کوئ طلب کوي هلته نور لاړ شئ کوم ځای کې چې نور تقسیمیږي میدان حشر کې چې حساب کتاب کېږي هلته ورشئ چا چې نیکۍ کړي وي د نیکۍ په بدله باندې دا نور میلاویږي. که ستاسو نیک اعمال وي نو ولاړ شئ هلته یا ورته وایي لاړ شئ ارجعوا وراکم لاړ شئ
رست د شاګان یعنی دنیا ته لاړ شي دا نور دا غزینه وروړي دنیا کې مونږ نیک نیک اعمال کړو جهادونه هم کړو صدقې هم کړو نو واپس خو به نشي تللی دنیا ته نو ارجعوا واپس وګرځئ اے منافقانو وراکم رست د شاخ پل فلتمسوا من فطلبوا پس طلب کئ نور نور لرا رب کریم فرمای فضرب پدغه ټیم کې با فضرب پس او به وهلی شي بینهم په منځ لري بسور یو دیوال بینهم په منځ د منافقانو په منځ د مؤمنانو بسور یو دیوال له دی دیوال د پاره به باب یو دروازه وي باطنه دننه طرف دري فيه پدې کې الرحمت رحمت بوي یعنی جنت بوي وظاهره ظاهر اړخ د یعنی من قبله دا غي ظاهر د طرف نه بال عذاب او عذاب وي یو غټ دیوال به بین النار و بین الجنه وهلی شي په منځ د جهنم او په منځ د جنت کې کله چې دا دیوال وهلی شي نو رب کریم فرمای ینادونهم اوازونه بکی دا منافقان دی مؤمنانو ته رست د دی دیوال نه ورته ویلم نکم ینو مونږه معکم تاسرا قالوا نوبا مؤمنان ورته په جواب کې به ورته وی بلا او وی ولکنکم لیکن خبر دادا لیکن تاسو چې وی فتنتم من هلاک کړیو تاسو لره انفسکم نفسون تاسو یعنی پټ مو کفر کولو پټ کافران وای زړه مو ایمان نو وروړي او بل قباحت مداو وتربصتم ما تاسو انتظار کولو دا فاتو د مؤمنانو چې تاسو دا انتظار کول دا مؤمنان به کله ختميږي مړ کیږي چې مونږ تنه اوسګار شو بل قبح داوا ورتبتم او شکونه کول تاسو قران کریم کې په دین کې مو شکونه کولا وغرتکم مغرور کړي وي تاسو لرا دوکه کړي وي تاسو لرا الامانی او ارزوګانو باطل او امیدونو دوکه کړي وي تاسو اے منافقان حتی تر دې چې جاء امر الله امر د الله تبارک وتعالى یعنی مرګ د تراغه بغیر د توبې نه وغرکم دوکه کړي تاسو ر بالله په الله باندې الغرور دوکه باز چې شیطان دغه تاسو دوکه کړي وي اے منافقانو فاليوم پسن لا يؤخذ نبشي غستنه منكم استاسنا فديه جرمانا تاسنا منافقانو ولا من الذين ندع كساننا كفروا چې کفر کړي ماواکم زستا سوچره منافقانو کافرانو النار اور د جهنم ده هي دا مولاکم من اولا بكم غرد پتا سبحانه وبئس المصير او بد زید ورتلو چې ده هي د جهنم ده الم یعنی ایا نه دی راغله ایا نه دی قریب شوی للذین د پاره دا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي دا ټیم نه دی راغله دي ته ان تخشا دا چې ویریږي نرم شي قلوبهم زونه د دې ذکر الله د وجه د ذکر د الله نه یعنی ولی نه یریږي زونه د دې ولی نه نرميږي بلکې نرم دي شي وما نزل ندر غل دیتا و قرآن کریم نزل چې نازلیږي من الحق د حقنا چې قرآن کریم دی ولا یکونو ندی کېږي دغه مسلمانان د زړه په سخوالي کې کلذین پشان تدا کسانو اوتل کتابه چې ورکړی شوی دی کتاب اهل کتاب من قبل مخکې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نچکم اهل کتابو فطال پس وګت شو علیهم پدی باندې پدې اهل کتاب باندې الامد معنا نیټه مودا فقست قلوبهم پس سخ شو د زړونه سخ شو د ذکرنا لکه اوله سپاره کې الله وای دا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره دا ظلم ستاسو د کانو په شانتي شو بلکې د کانی نم زیات سخت شو د کانی به صفت کې الله الته شاغین ولی رواني د الله د يرینا فقست پس سخت شو د اهل کتاب او قلوبهم زلون دي وكثير ډیر منهم درینا فاسقون فاسقان دي اعلموا بشان الله يقينا الله تبارك وتعالى يحيي الارض جندكي زمکی لرا بعد موتها رست د مرنین رست د اوچیدلونه دارنګ ګوره تاسو جندكي رست د مرنین انسانانو قد په تحقیق سره بیان کړی مونږه لکم تاسو لآیات دلائل لعلکم دې لپاره چې تاسو تعقلون د عقل نقار واخلئ دینی او اخروی امورو کې
ان المصدقین یقینا خیرات کون کی سڑی والمصدقات او خیرات کون کی زنانا ومن اور غسوک اقرض الله چې قرض ورکي الله لرنه عبادو د الله ته بندگانو د الله ته قرضا حسنا قرض حسنا يضاعف زیات بکړي شي ثواب ددا لهم دلرا ولهم دلرا اجر د کریم عزت من چې جنت ته والذین کسانا منو چې ایمان وروړي دي بالله په الله باندې او رسوله او پر رسولانو باندې اولئک دا کسان چې دی الله مصدقون هم دي رښتینی په ایمان خپل کې والشهداء گواهان عند ربهم پنځ رب د دې شهدانا مراد سوق د ابن عباس هم الانبیاء الذين يشهدون على الامم يوم القيامه هغه چې گواهی وکي په امت باندې پورز د قیامت عند ربهم پنځ د رب د دې لهم دي د پر اجرهم اجر د دې ونورهم او نور د دې على الصراط په کل صراط باندې یو نور به ورته ورکړي شي تیر بشي والذین کسان کفروا چې کفر کړل او کذبوا تکذیب کوي نسبت د درو کوي بیا آیاتنا پایتونو زمون باندې اولایک د کسان چې دی الله او اصحاب الجحیم ملګری د جهنم دي اعلموا پوشی انما الحیات الدنیا یقینا دا ژوند دنیوي چې دی الله او لعب لوبدي ولهو مشغولتیا د ژوند دنیوي وزینه زینت خایسته وتفاخر سر فخر ده یعنی یفخر به بعضکم علی بعض فخر کوي په دې باندې بعض استاسونه په بعض نور باندې بینکم په من استاسو کې وتکاثر او کثرت حاصل ولدي فی الاموال دا ژوند دنیوي چې وتکاثر او کثرت حاصل ولدي فی الاموال په مالونو کې ول اولاد او په اولاد کې دا دنیا داسې شی ده چې خلق سیالي کوي په دې کې ګوروي دا تربوران خپل کې فلان کې بنگله جوړ کو ګوره دا سه گاڑی ور سره دی ورېګه چې زور پسې ورسېګم نو اخرت تنه هیرش د بنگلو په مینه کې مستغرق شي د گاړو په مینه کې مستغرق شي په دې خواهشاتو کې لګیا شي دا دې ته پته نشته چې الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ته عبادت د پاره پیدا کړ دومره لږه زندگی اوس الله مثال ورکړي مثال د دې دنیا چې د کمثل غیث پشان ته د مثال د باران دی داسې باران اعجب الکفار چې تعجب کیا چې الکفار معنا زمیدار لرا دی قانانو لرا په تعجب کیا چې زمیدار ته کفار ولی ویلا کفر ویل کیږي پټول ہوتا او دا زمیدار هم دانه پټي تخم پټي په پټو کې نو ځکه ورته کفار و عجب الکفار چې تعجب کیا چې الکفار دی قانانو نباته شین کی جات درې باران مثال د دنیا دی ثم بيهج فترى وبسغورت اغه فصل لره مصفرا تکزړه تبګوري دی فصل لره مصفرا تکزړه ثم بيكون شدا فصل حطاما وجکلک زره زره مات نو انسان استا مثال هم دغه شانتی ده د نطفین پیدا شي د تخم نطفین پیدا شي ماشومی بیا غټ شي بیا لاړ شي بوډا شي زیر شي بیا مړ شي زره زره شي نه دومره قدر استا زندگی ده الله وی د دنیا خواهش پریدا اخرت تزان تیار کا وفي الاخرت او په اخرت کې عذاب دې د خلکو د پاره چې څوک دنیوي خواهشات کوي الله یې هیر کړی دی شدید سخت او مغفرت او بخنه من الله د جانب د الله نه چا د پاره مسلمان لرا هغه چې عقبا ته کوشش کوي عقبا سره من لري اخرت سره من لري ورضوان او رضامندی ده وما الحیات الدنیا الله وین د ژوند دنیوي الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې د دوک شوی انسان اوس وی تاسو په دنیا کې سیالي کوي یو بل نه وړاندې والے کوي نه په دنیا کې یو بل نه وړاندې والے مکوي په دنیا کارونو کې سابقو مخکېواله کوي د یو بل نه الله وی الی مغفرتنا مغفرت تا یعنی سبب د بخنه تا سبب د مغفرت تا اعمال چې پاغي باندې مغفرت کی قلبی سے ویل توبه وړاندې والے کوي توبه تا او بعض مفسرین وی مراد تن تکبیر اولاد
تکبیر اولا ته وړاندې والے کوي ځکه چې دا سبب د مغفرت دی بعض مراد تینا صف اول دی کوشش کوي چې اول صف کې ودرېږئ تاسو مخکې ځئ جماعتونو ته سابق وړاندې والے کوي لا مغفرت داسې عمل ته چې سبب د مغفرت وي هغه نیک اعمالو ته من ربکم د جانب د رب ستاسو نه دنیا ته مه وړاندې والے کوي په دنیا کې سیالي مه کوئ وجنت او وړاندې والے کوي الله تبارک وتعالی وي جنت ته عرضها چې فراخي دغه جنت کا عرض السماء په شان ته د فراخي د اسمان دی ول ارض د ځمکې دا یو مثال دی دنه غټ شی بل نو ځکه جنت خو دنه غټ دی د اسمان او ځمکې نه خو بل شی نو چې مثال کې ورکی نو دا غټ شی او زمون په ګمان کې دا مثال الله تبارک وتعالی ورکو چې د دومره فراخه دی د ځمکې او اسمان عمره فراخه دی نو دی جنت ته تیاری وکړي الله وایي اعدت تیار کړی شوی دی دا جنت چا د پاره للذین د پاره د کسانو امنو چې ایمان راوړل بالله په الله باندې او رسوله په رسول د الله باندې پر رسولانو باندې ذالک دا جنت چې چاته ورکړي شي فضل الله فضل د الله دی یؤتیه ورکړي الله تبارک وتعالى من یشاء چاله چې را دوش والله والله تبارک وتعالى ذو الفضل خوند فضل دی العظیم لوی ما اصاب نرسیږي تاسو ته من مصیبت د مصیبتنا فی الارض پزمکه کې قحط شو وغیرہ باغونه اوچیږي تاسو فصلونه اوچیږي ولا فی انفسکم نه په نفسونو تاسو باندې نرسیږي مصیبت نفسونو تاسو ته مرزونه شو وغیرہ تنکی ماشومان تاسو وفات شي الا مگر دا ټول چې فی کتاب په کتاب لوح محفوظ کې دا ټول دی سکی لوح محفوظ کې من قبل وړاندې دا غینا نبرا چې پیدا کول مونږ دغه شیزونه نفس لر ازمکه وغیرہ اغینا مخکې دا لوح محفوظ کې لیکل شوی دی چې دا به تاسو باندې راضی ګوره ان ذالک یقینا اندازه کول د دې مخکې علی الله یعنی پیدا کول د دې مخکې علی الله په الله باندې یسیر آسان دی الله وی دا فیصله ما په لوح محفوظ کې د پاره جوړه کړ چې تاسو بیا غمجن نشي په مصیبتونو باندې چې یو مصیبت در باندې راشي بیا غمونه کوي چې او داسې شي دا چې دلته تللی نه وي نو دا به نه وشي دا مه وایه دا به اکثر زنانه وایي چې او دې ګاډي کې اوس دا ناستو چې کاش نه وی تللی نو دا تقدیرات دي او بل دا چې وایي تقدیر کې ما لیکلي دي چاله زه زیات مال ورکوم او چاله کم ورکوم چې چاله مال ورکوم په دې باندې دې متکبره نشي الله وایي غرور کې را نشي لکای لا تاسو لکای لا تحزنوا دې د پاره چې تاسو خفګان نه کوي خفګان نه کوي علامه په سبانه فاتکم چې فوت شوي تاسو نه من الدنيا د دنیا نه ولا تفرحوا بل دې د پاره چې تاسو خوشاله نشئ بما په نعمتونو باندې آتاکم چې درکړي تاسو له الله تبارک وتعالى نو زکه د عقیده د لجوړه کړ مخکینه چې ګوره مصیبتونه بدر باندې راځي دا تقدیر کې دا فیصله لیکلي شوی ګوره او دا مال بدر لدر کوم ګوره دا تقدیر کې لیکل شوی په دې کې تکبر باندې رانش غرور کې رانش ذکر الله وي والله تبارک وتعالى لا يحب محبت نه کوي کل مختال هر یو متکبر سره مختال متکبر کبرجن چې په مزل کې تکبر کوي د کبر آثار په مزل کې ښکاری نخرباز مزل چې کوي هغه ته مختال ویل کی فخور محبت نه کوي لوی فخر کوونکې سره په نعمتونو کې فخر کوي مال کې فخر کوي چې ما سره داسې مال دی دا الذين دا مختال او فخور سوق دي الذين کسان يبخلون چې دی بخل کوي په مال کې صدقین ور کوي jihad فی سبیل الله مال نور کوي ويأمرون الناس وامر کوي خلق لرا بالبخل په بخل سره خپل مال نه لګي او خلق تم په بخل امر کوي ومن رسوک يتولى چې وګرځیدو د صدقین یعنی الایمان د ایمان فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى هو الغني دي غني ذات عن صدقاتكم ده صدق استاسون الحميد محمود في افعاله ده تعريف لائق ده لقد خامخا محمود حمید استایل شوی دی تعریف لایق دی لقد خامخا په تحقیق سره رسولنا لګلیو مونږه رسولنا رسول زمونږه بالبينات په واضح دلایل باندې واضح معجزات باندې وانزلنا نازل کړو مونږه معهم دي سره کتاب لرا والميزان او میزان منتل لرا عدل
انصاف یا عقل دې لپاره لیقوم الناس چې قائم شي ودرېږي دا خلک بالقسط بالعدل په عدل کې په معاملاتو کې عدل کوي وانزلنا دارنګ مونږ نازل کړ انزلنا په معنا د انشأنا پیدا کړی مونږ الحديد اوسپنې لرا فيه چې په دې اوسپنه کې بأس معنا قوت شدید سخت زکه چې اور نه بغیر نه نرمیږي یا فيه په دې کې بأس یعنی حرب شدید د جنگ د سخت د جنگ سامانونو دي ومنافع نفع للناس د پاره د خلکو حدیث کې راځي چې سلور برکتونه الله تبارک وتعالى د اسمان نه نازل کړي دي یو اوسمنه ده بل اور او به او مالګه نو دې کافرانو وګوره دینه فائدہ واغسته دي الله ویل چې وانزلنا الحديد نازل کړي مونږه پیدا کړي مونږه دې اوسمنه لفيه بأس شدید چې په دې کې قوت دی ډیره نو دې ته وګوره څنګه جازونه تنه جوړ کړ ټینکونه تنه قسم دې اوسمنه اصلي جوړ کړ ومنافع للناس نفع دي د خلکو د پاره مچاړي جوړو غوخه پکټ کې سبزي وغیرہ او بنگلو کې چې څومره سریه لګي وګوره اوس پني لګي گاډر شو وغیرہ دا نفع دي کنه وليعلم الله بل دي د پاره چې معلوم کې الله تبارک وتعالى بلکې الله تبارک وتعالى من سوګین سره چې امداد کوي هود من دینه دین د الله په دې اسلحو سره ورسوله رسول الله چې څوک په دې باندې جهادونه کوي بالغیب په غیب سره الله نه دی لیدل رسول نه دی لیدل دا غي په خبرو باندې عمل کوي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى قوي ذات عزیز زور ور ذات ولقد خامخ په تحقیق سره ارسلنا لګلې نوح علیہ السلام اتسو کاله بعد د آدم علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام رست د نوح علیہ السلام 1200 کاله بعد وجعلنا غرزولی ومونږ فی ذریته په اولادی د دوانو کې فی ذریتهم هما په اولادی د دوانو کې نبوت غرزولې مونږ الله وای والکتاب فمنهم پس بعضی د دینه مهتدون معنا چې هدایت مندون کې او کثیر او زیات منهم د دینه فاسقان ثم بقفینا پیدر پهلی گلی مونږه علی آثارهم په نقش قدم د نوح علیہ السلام او په ابراهیم علیہ السلام باندې په رسولنا رسولان زمونږه وقفینا دی پسې ولګلو مونږه رستو د نبی عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زوی د مریم بیبی لرا واتیناه ورکړو مونږه هو دی عیسی علیہ السلام لرا انجیل وجعلنا غرزول مونږه فی قلوب الذین پزړو دا کسانو کې اتبعوه چې تابعداري کړي و هو د عیسی علی السلام رأفتن غرزول مونږ رأفتن رقت نرمي و رحمه او رحمت غرزول مونږ دې د پاسه ورهبانیت ترک د دنیا رهبانیت څه ته ویل کېږي رهبانیت ترک دنیا دشتو تبتل او په ورونو او په غارونو کې بکیناستل د نصرانیانو زکه د نصرانیانو پیرانو تراهبین ویل کیږي تارکین د دنیا ورهبانیت معنا ترک د دنیا ګرځول موږ د دوی په ژوند کې دا سي رهبانیت ابتدعوها چې ځان نه دی جوړ کړو ما كتبنا نو فرض کړي موږ ما فرضنا نو فرض کړي موږ د رهبانیت په دی باندې ځان نه جوړ کړو صدا پاره جوړ کړو لبتغا د پاره د طلب د رضوان الله رضا مند د الله دیزی پورے د دې صفت بیان شو اوس د دې نقصانات بیانې الله فما رعوها پس دی رعایت نکړو لحاظ نکړو رعایت نکړو یعنی لحاظ نکړو د رهبانیت حق رعایتها په حق ساتنی سره په حق رعایت سره اسنګ چې دغه رعایت پکارو لحاظ پکارو اغه لحاظ نکړو نور ناروا کارونه بیا شروع کړل فاتینا پسور کومګه بیا الذين کسانو ته امنو چې ایمان راوړل منهم د دینه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورکوم دی اجرهم اجر د دینه د یمن څخه کسانو به ایمان راوړل 24 کسانو سلیریش کسانو وکثیر نو ډیر منهم د دینه فاسقان ایمان راوړل رهبانیت پرېغو کفر وکړو یا ایه الذين امنوا اې د ایمان والو اغه چې عیسی علی السلام موسی علی السلام باندې ایمان راوړل دي اتقوا الله
او یریږئ د الله نه، وآمنو ایمان راوړئ برسوله پر رسول د الله باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. یؤتکم چې درکې الله تبارک وتعالی تاسو لره کفلین ضعفین دو چنده من رحمته د رحمت خپلنا، ويجعل لكم وګرځئ تاسو لره نورا تمشون چې تک کوئ تاسو په نور باندې پل د سرات باندې به په نور سره. یغفر لكم چې بخنو کی تاسو لرا، والله والله تبارک وتعالی غفور بخون کې ذات رحیم رحم کون کې ذات. لئلا يعلم لام زائد دل تفراسه وي لئن يعلم دې د پاره چې پوي شي اهل الكتاب اهل کتاب چا چې ایمان وروړي نه دي، الله يقدرون دا چې قادر بنشي دي علی شيء پس شي باندې من فضل الله د فضل د الله نه د ثواب د الله نه، او دې د پاره چې ليعلم پوي شي دي د کتاب وان الفضل یقینا دا فضل چې ثواب چې بيد الله په يد بلا کیف د الله کې یؤتیه ورکي الله تبارک وتعالى دی فضل لرا من یشاء چاله چې را دوشي، والله والله تبارک وتعالى ذو الفضل خاوند فضل دی العظیم لوی.